أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه مكية. سورة طه مكي سورة. سورة طه مكي سورة مطلب دا چې د هجرت نه دا وړاندې نظر شوی دی او مضامین چې کوم دي نو د عقیدې سره او د عبادات سره تعلق ته د نظامیات سره تعلق نشته دي ځکه هغه سورتونو کې نظامی مضمونونه ذکر کیږي چې کوم مدني سورتونه دي. د ترتیب په لحاظ باندې یعنی په ترتیب نزولی کې چې د اسمان نه نازلې دو نو دا سورت 45 نمبر سورت او دا د سورت مریم نه وروسته نازل شوی دی او 45 نمبر راځي او دلته کې په قران کې دا 20 نمبر دی شلم نمبر سورت دی. د دې سورت مرکزی مضمون او عنوان چې کوم دی هغه تیزی ورکول په تبلیغ باندې چې د قران کم اصلي مضمونونه دي کم اصلي علم دی دا خلکو ته ورسوي هر چا وخت ورسوي. نو کوم کسانو چې د الله تعالی یې رقب قبول کړي چې کوم کې د الله تعالی یې نه غو پاتې شي لیکن تاسو ذمہ فارغ شي او ردی سره سره چې کوم خلک د اسلام او د دین خلاف کوم وسوسې پراپګانډي خوري او کوم د اسلام په مقابل کې ناجایز تبلیغات کوي نو د حقیقي خلی په خپل باندې باندې چې کړه د قران اصلي پیغام د هر چا وخت ورسیږي. نو مرکزی مضمون یې چې کوم دی هغه تیزی ورکول په تبلیغ باندې او باقی د څومره بده کې کوم واقعات احوال زواجر ذکر کیږي د هغه مرکزی عنوان به هم دغه راګرځي چې بس تیزی په تبلیغ کې. د دې صورت د مخکینی صورت سره چې کوم سورت مریم دی د هغه سره مناسبت دا دی چې مخکینه د یو مضمون را روان دی چې نه په د علم غیب ثابته شوله په سورت کاف کې چې څومره بزرګان او نیکان خلک هم په غیب باندې پوهیږي نو غیب صرف د صفت د الله تعالی دی. بیا دوی مضمون ثابت شو نه په تصرف چې کوم نیکان خلک دي بزرګان دي او پیغمبران دي هغه تصرف نه لري په دنیا کې هغه تصرف نشي تصرف بغیر د اسبابونو تصرف دا غوي نشته. دغه مضمون په سورۃ مریم کې ثابت شو. دغه شان د کې د نیکانو خلکو عاجزي هم ثابت شو دا ټول الله تعالی ته محتاج دي په خپل معنی قدرت نه لري. نو په سورۃ طه کې دا مضمون ذکر کیږي چې دغه ټول خبرې چې کم دي چې نه په د علم غیب د مخلوق لپاره دغه شان د نیکانو خلکو محتاجواله دي الله تعالی ته دغه مسائل چې کم دي نو خلکو ته ورسوي. نو متواه سورۃ طه کې دغه مضامین ورسول حکم وشو چې خلکو ته دغه مضامین ورسوي چې د شرک هغه بنیاد ختم شي. نو دا مناسبت شو د مخکینی سورۃ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. طه الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. دا حروف چې کوم دي تقریبا د 29 سورتونو په سر کې داسې شته دي ته مقطعات وایي چې په هر حرف باندې بس ځان له تلفظ کیږي. په دې کې د ځینې علماو سره بحثونه شته دي چې یار د دې بس مطلب وي لیکن حقیقي صحیح خبره ده د اکثر علماو رائے ده او په تقریبا په دې باندې فتوا هم ده چې دته متشابهات وایي دا هغه د الله تعالی د علم سره مخصوص خبرې د راز خبرې دي مخلوق په دې باندې خبر شوی نه دی. مکه موږ ویل چې په دې کې تفسیری بیزاوی ډېر زیات تحقیق را جمع کړی دی او تقریبا په دې حروفو کې د اغي سنل لس پر اقوال را جمع کړی دي لیکن دا ټول په دسي دي چې اغي صرف رایګان دي. قران او حدیث کې باقي باندې قوي دلیل سشته دی نه. نو وس د دې مطلب څه شو حاصل دا دی چې بس الله تعالی د دې مقصد باندې پويږي. ارڅه مقصد چې دی مقصد خو خامخشته ضایع نه دي لیکن هغه مقصد الله تعالی ته معلوم دی چې څه مقصد دی یقیني مقصد الله ته معلوم دی. فائدې شته. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى موږ نه نازل کړی به تا باندې پیغمبر دا قرآن لتشقى چې ته مشقات کې پرې وسی. د دې باره کې د دې آیات مبارکي امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دی
چې نبی علیه السلام ته چې کله په ابتدا کې قرآن نازلېدل شروع شو او دغه مضمون وجدا قرآن خلکو ته ورسوه، نو نبی علیه السلام په خپله باندې ټوله شپه په مازه باندې ولاړ د قرآن په مازه کې وایي او څه کله به سحر شو په دې غم کې به پروت و چې دا قرآن خلکو ته څنګه رسولی کېږي او دا به څوک رانه پاتې نه شي، دا خلک به څنګه قبلوي چې بې هدایته په ګمراهۍ کې رانه څوک پاتې نه شي. دعوت به چې خلکو د ورکو خلکو مسترد کو د نبی علیه السلام سره به ډېر زیات غم و، د شپې د منځه به دا حال و چې خپې به یې وپړسېدلې، ډېر زیات مشکل کې به و. الله تعالی نبی علیه السلام د قرآن دا آیت نازل کو چې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، موږ نه دی نازل کړی قرآن په تا باندې دې دپاره ته مشقت کې پرېوځي، دومره په سختۍ کې پرېوځي. د دې آیت نازلېدلو نه وروسته به نبي علیه السلام معمول داسې و چې د شپې په اوله حصه کې به وده شو او په آخره حصه کې به بیا تهجد ته راپاڅېد، مسلسل به تهجد په نبي علیه السلام باندې تقریبا اکثري قول دا دی چې تهجد په نبي علیه السلام باندې دا واجب و، امت باندې واجب نه دی. نو بیا به نبي علیه السلام د شپې لمونځ کوه، تهجد به یې کول او منځ کې د اولنۍ حصه کې به یې خوب کوه. الله تعالی وایي الا تذکرة لمن یخشى، مگر دا نصیحت دی د هغه چا دپاره چې یریږي د الله نه. قرآن دې دپاره نه ده چې خلک مشقت کې پرېوځي، صرف دې دپاره ده چې کوم خلک د الله تعالی نه یریږي چې هغوی سمه لار بیا موني او نصیحت قبول کړي، بس دومره مضمون دی. د دې آیت نه معلومه شوه چې د علم فضایل هغه وخت کې حاصلېدلی شي چې کله په انسان کې یره موجود وي، چې یره پکې موجود نه وي نو باوجود د علم نه هم دې څه فایده حاصلولی نه شي. تفسیر ابن کثیر یو روایت نقل کړی دی چې قیامت کې به الله تعالی علما راوغواړي او دې ته به ووایي چې کله چې الله تعالی خپل عدل په کرسۍ باندې قضاوت شروع کړي نو علما به راوغواړي، هغې ته به ووایي ستاسې په ستنو کې د علم ما دې دپاره ایښودی و چې زما اراده دا وه چې تاسو وبخم، تاسو ته مغفرت وکړم، اگر که تاسو نه به ګناهونه هم شوي لیکن بس لا ابالي د هغې باک زه نه کوم، بس ما بخلي یې. نو امام ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې د دغې علماو نه هم هغه علما مراد دی چې کوم د الله تعالی نه یریږي، یره پکې موجود وي او دا مضمون وایي لمن یخشا نه په خپله باندې واضح دی. نو کم علما چې د الله نه یریږي اگر که د هغې کې کمزورۍ هم موجود وي لیکن سره د کمزورۍ الله تعالی بخي د دغه روایت مطابق. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، دا نازل شوی دی د هغه ذات د طرف نه چې پیدا کړي دي ځمکه او اسمانونه اوچت اسمانونه او ځمکه پیدا کړي داسې ذات نازل کړی دی. نو د دې د قرآن عظمت او لویي معلومه شوله چې قرآن د عامو کتابونو غونده کې تصور پرې مه کوئ، د عامو کتابونو په شانته کې نه دی. دا داسې ذات نازل کړی دی د ځمکې او اسمانونو مالک دی، دی پیدا کړي دي. نو چې کله ځمکه او اسمانونه ستا په نظر کې لوی دي او د دې خالق پیدا کړی کتاب رالیږلی کتاب دی، نو په خپله باندې عظمت او لویي په خپله اندازه ولګوه چې څومره لوی کتاب وي. الرحمن على العرش استوى، دغه مهربان ذات دی چې په عرش باندې قایم دی. له دغه الله تعالی دپاره ما هغه سترې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما او هغه سترې فی الارض چې په ځمکه کې دي، وما او حق سو بینهما چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې دي، وما تحت الثرى او هغه چې د لاندې د لمدې ځمکې نه دي. دا د الله تعالی قدرت او ملکیت ذکر کېږي چې الله تعالی څومره د لویو قدرتونو او د څومره ډېرو څو مالک دی. نو چې کله قدرت او ملکیت اندازه ته ولګېدله نو د کتاب لویوالی به نور اندازه کړي چې څومره لوی کتاب وي. دې ځکه کې د نور آیات مفهوم خو واضح دی چې الله تعالی د ځمکې او اسمانونو مالک دی، دې منځ کې چې څه دي د هغې هم مالک دی. وما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لمدې ځمکې نه دي. ثرى هغه ځمکې ته وایي چې نمناکه لمده وي. دې کې یو خاص مضمون ته اشاره ده چې دا ځمکه چې کومه ده بر سرې خو یو وچ سرې، بر ځمکه ده، ځمکې سر باندې کوم انسانان اوسېږي دا خو وچه سطحه ده. بیا چې حتی سړی ورسېږي پر ځمکه کې نو دې کې لونوالی شروع کېږي، چې څومره ځمکې سطحه اوچته وي دومره د لونوالی لیټ شروع کېږي، چې څومره ځمکې سطحه کته وي دومره د لونوالی زر شروع کېږي. نو د انسانانو علم او د هغې رسایي صرف د تحت الثرى پورې کېدی شي، د لمدې ځمکې پورې کېدی شي، اخوا نه شي کېدی.
او د الله تعالی علم او قدرت چې کوم دی نه تحت الثرى نه اخوا هم دی کوم چې لمدا ځمکه دغه نه اخوا هم دی. مالک قرآن دی بارک یو تحقیق ذکر کړی دی چې په دې موجوده دور کې چې کله ساينسي دور وسایل ترقی وکړه د یو حد پورې په ځینې ممالکو کې په دې باندې خواري شروع شوه چې د ځمکه سړی زورۍ کې وخت معلومات وکړي چې څه پراته دي او څه شی دی. نو په دې باندې کار شروع شو په نوې وسایلو سره او مهنت شروع شو. تقریبا 600 میل ته چې کله دوی ورسېدل نو هغې نه 600 یا 6000 میل 600 میل دی. نو دې ته چې کله دا خلک ورسېدل خواري وکړه دونه د ځمکه کته وکنستله او سوري د پاره خواري به وکړه. د دې نه بعد یو ګټ راښکاره شو. د ګټ یو لویه پرده د ګټانو چې په هغې کې هېڅ قسم وسایل بیا مزید کار نه کوي چې دا مات کړي او دغه کې وړاندې کار وکړي. نو داسې ووایه چې بس د انساني وسایل دقسې پورې کار وکړو اخوا بیا ناکام شو اخوا بیا پته ونه لګېدله چې وړاندې به بیا صحیح نو خبره خو دغسې پاتې شو. اوس د دغه ګټانو د پردې نه اخوا چې کوم څه دي هغه الله تعالی ته معلوم دي. انسانانو په دې وسایلو باندې هم هغې ته رسایي ونه کړله وړاندې رسایي ونه شوه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول إذا أخذ على دلاء علميت ذکر کیږي چې علم یې څنګه علم دی. آیا د مخلوقاتو د علم غونډه کې علم کړی دی نه ورخوا که څنګه علم دی. نو الله تعالی وایي وإن تجهر بالقول که ته به زوره باندې وینا کړي فإنه يعلم السر وأخفى. یقینا الله تعالی پیژني پټه وینا او هغه چې ډېره پټه وینا وي. صرف پټې ته وایي هغې خبرې ته ویل کېږي چې کوم په زړه کې راولاړ شي او اخفا هغې ته وایي چې په زړه کې لا راولاړه شوې نه ده خو راولاړېږي په قلاره به راولاړېږي. نو الله تعالی ته داسې هم پته لګي چې په زړه کې څه دي او یا په زړه کې څه فلحال چې کم نشته دی سبا ته په زړه کې څه راولاړېږي بل سبا ته به څه راولاړېږي. نو هغه خبرې هم الله تعالی ته معلومې ده مخکې دا خبرې پکې راولاړېږي. د سر او د اخفا دغه تحقیق تفسیر قرطبي ذکر کړی دی د دې آیت لاندې. نو د الله تعالی دومره کامل علم دی. نو هغې نه دا اندازه ولګوئ د قرآن څومره مضامین دي څومره احکام دي واقعات دي زواجر دي که ستا د عقل سره سمون خوري که نه خوري که ستا ذهن یې رالي که نه رالي خو داسې کامل ذات د رب نه دا نازل شوي دي چې هغه موجوده حال په پټ حال باندې هم پوهېږي پر روان پټ حال باندې هم پوهېږي چې روان وخت کې څه کېدو والا دي. نو داسې ووایه چې د دې په یو زور زر کې د غلطۍ معمولي ګنجایش هم نشته داسې لنډ ووایه کامل کتاب شو. نو چې کله دا د قرآن دا اندازه تا ته ولګېدله معلومه شوله نو هغې نه په خپله بیا ته په خپله باندې فیصله وکړه چې یاره د ژوند د تېرولو دپاره مناسب کتاب کم یو دی د نظام دپاره مناسب کتاب کم یو دی او د خپله قیمتي ژوند په څه شي باندې خرج کول پکار دی هغه اندازه ته په خپله باندې بیا لګولی شي. الله لا اله الله الله تعالی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. له الاسماء الحسنى لدغه الله تعالی د فار نمونه دي خو نمونه مطلب دا چې د کمال او د قدرت والا لوی لوی صفات والا نمونه د خالص د الله تعالی د بل چا نشته چې باګه لوی لوی قدرتونه اشاره او کامل صفاتونه پکې بیان شوي دغه نمونه خالص د الله تعالی د بل چا نشته توحید مضمون شو. ابن اسحاق رحمه الله په دې باره کې لیکلي سورۃ طه باره کې چې دې باره کې د نبی علیه السلام نه روایت نقل دی کوم چې امام بخاری رحمه الله امام مسلم هم نقل کړی دی چې د دنیا د آباد جوړېدلو نه وړاندې د پیدا کېدلو نه وړاندې تقریبا 2000 کاله مخکې الله تعالی سورۃ طه فرشتو ته واوراو. نو فرشتو ویل چې هغه خلق به ډېر برکتي او خوش نصیب خلق به چې کوم دا سورۃ نازل شي په دنیا کې هغه حافظان به ډېر زیات برکتي مبارک به چې په کوم سنو کې دا سورۃ محفوظ شي او دا شان هغه جبې چې کوم دی نو هغه ډېر برکتي دي چې دا سورۃ تلاوت کړي. بیا ابن اسحاق لیکلی دی چې دا هغه سورۃ دی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانېدلو سبب هم جوړ شو. کوم چې مشهوره واقعه د سیرت کتابونو نقل کړي ده چې عمر فاروق رضی الله عنه د کور نه ووتو تورې واخیست او په دې اراده باندې ووته چې د اسلام د بنیاد است ختم کړي او د قریشو کې دنه چې د کوم د بوتانو مخالفت روان دي نو دا سلسله کټ شي لاره کې روان یو کس سره ملاو شي
هغه کس چې کوم دی هغه د تاسو کې چرته رواني بس ول بدغه اراده باندې رواني مګر ورته ډېر قامه کړ سړی تبه نبی عليه السلام بس دسه وتلای دغه خاندان عبد المناف یو بهادر قبیله ده او چې ته بده مړ کې بیا به دا غوینه ژوندې خلاص به لارو کوڅو کې بده سي وګرځي دا ټوک ښکاری آسان کار دی او ته دومره ساده سړی ته دا پته نشته دی چې ستا خور او اوخه هم مسلمانان شوي دي تر هغه غم نشي کول رواني په نبی عليه السلام بس دغه سه نور امر پاره ولا چې خاله اول خو د خپل غم پکاره دی نور بس به ورسته راځي کوړه چې کله دی ورنږدې شو نو خباب رضی الله عنه دې کوړه راوستره دی وغه د عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم اوخه د خور دغه ته د سورۃ طه سورۃ زده کيو ناشته ورته در کور نه بار چې ورغه نو आवाज یې واورید تلاوت یې واورید لیکن کله چې دروازه وټکه ولاغې ته اندازه ولګید چې هم عمر فاروق دی نو بس هغه منډه کړلې بیا ګډ کې پټ شو خباب رضی الله عنه یو ګډ کې پناه واخیستل پټ شو او کومه پاڼو باندې چې د قران د طه سورۃ طه لیکو نو خور راواغ د خپل ورون اعلان دي چې دی ونی ذکر د قهر او غضب هغه ته معلومو دروازه چې ورته کولا کړم دی ورته ویل چې بس نوري خبرې پرې دوی خو هغه پانی راواخلې چې کومه پانی نو تاسو سویل کوم आवाज چې ما اوریدل هغه ماته وخی دی ته ویل بس تنشته دی منګر شو ورته د ورته ویل نه ما ته پورا علم د تاسو مسلمانان شوي هم یې او دا غینه بعد په اوخي باندې شروع وکړه وهي نو دا خوري راوړاندې شو د خپل اوخي د خپل خاوند دفاعي کوله چې دا پکې هم زخمی شو داسې زخمی شو چې نه پیرامات شو نو په دې ټیم کې چې کله عمر فاروق رضی الله عنه دی ویني دا وکتل او هغه دوه ورته یو خل باندې ویل چې داسې خبره ده چې موږ مسلمانان شیو د نبی عليه السلام سره په پادار اعلان کړی دی او چې تاسو کې نو وی کستا باندې وهلو ظلمونو باندې موږ خپل دین نو وس اوړنه نو چې دا خبره وارده دي ییني ته ولوي خور دی ییني دا وکړه ډیره خپش یو قسم لا اثر کوش او د خور دی ول چې بس نوري خبرې پرې دا وخت چې کمی پاڼې نه تاسو سویل هغه پاڼې ماته وخاج بده کې سم مضمون دی او دا نبی عليه السلام تاسو کمی خبرې خي نو هغه ورته وایي چې خبره ده چې ته اول مسلمان نه تا ور غسل وکړ د غسل نه بغیر چې قرآن په سره ده چې د غسل نه بغیر باندې څه ګوتی نه وروړي بس هغه د غسل تم تیار ویل بل غسل یو کوم وسې راک پانی راواغست چې کله پانی راواغست د اولنی آیتونه د ځګنه په ول وستنو مری فاروق رضی الله عنه تعلیمات ته سره بار ابو نو ویل دا مزامین د لوی کمال نه ډک دي دا عام مزامین نه دي دا د عام انسانانو د خولي خبرې نه دي د پیریانو خبرې نه دي واقع چې په دې کلام کې د ډېر سپراته ډېر اړ سبقونه پکښتا نو دې نورسته خباب رضی الله عنه واوریدل چې سړیو خبرې درمي شروع کړې بل شل خبرې شروع کړې بس د ګټ نه راووت او ورته چې بس ما نو کې پناه غسته وساره غوسته چې ما ولته په دې ګټ کې درنه پټ شو ما دې خور او اوخه باندې بس سره هم وکي خو زغه د بل زګینیم نو زما بارک بس صحیح را ده چې ډیر غل قرآن ورته خي عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل چې یاره بس داسې وکړي چې ما د نبی عليه السلام خواته بوزي داسې خو ځنه شم ورلې دشمن میګني او زما د ایمان نه خبر دی او داسې وکړي چې ما سره روان چې تاسو مخکې زما در پسې شم ما وته ورسو د دې څنګه په دغه واقعه امام قرطبي رحمه الله هم تفصیل سره نقل کړی دا او باقي واقعه ډېر مشهور واقعه نو دا هغه صورت ده چې کوم په سبب باندې عمر فاروق رضی الله عنه هم مسلمان شو